السلام علیکم السلام علیکم ناظم صاحب اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه ګرانو کتونکو دا دی وخت کې موږ خان محمد مسجد لکه مسجد د الله پاک دی خان محمد ډېره په ډېر کوشش کړې ده السلام علیکم څنګه دې مبارک څنګه روغه نو موږ خپل جمعه ته لګ دی دغه شو او اصل کې مسله دا ده د اختر هغه مزه نشته چې موږ به وي اختر دی او اختر دی څنګه لخي یو بګي بیلی نشته خدای په تبو برباد کړي د کومرانان اور د مون نه وروته یې کومرانان الله هم داسې تبو ذلیل او کفار کا کنه څنګه به موږ باندې د اختر داسې تیر کا د سیل مې نه د سیل مې ډېر بې غیرته خلک دي داسې موږ مشرې ورکړي الله هم تبو برباد نو ګرانو کتونکو موږ چې سحر چې کوم دی رالو جمعات ته السلام علیکم کبیر اختر دې مبارک شه نو چې سحر مونږ جمعات ته رالو نو یو د جمعات قاري صاحب پاتې شغمې دي ختمې شوي دي زمونږ د محلې ذکر کوم ښه نو جمعات بالکل خالی شو بس معلم خوب راغلو قاري صاحب ته مې به زمزمه بیا چې دې خواته رالو جمال الدین عید مبارک عید مبارک عید مبارک نو بیا د کلي جمعات چې کوم دی نو هغه رانمون شو نو دام زمون کلی دی دا نه چې وبار دی خو دلته کې رالو مونځ مو وکړو او خان محمد به کوم نه لید خان محمد به پیژنې پولیس کې دی او زمون ډېر تکړه روډ دی نو هغه ځای نه چې کوم دی نو دلته کې منځله رالو نو مبارکۍ راته ډبل شوې ډبل داسې شوې چې اوس په ځو او هغه کسانو سره به چې کوم دی نو ضرور مبارکي کې لږ اختر مبارک شي اختر مبارک شي څنګه اختر مبارک شي اختر مبارک نو پخوا به چې کومه مینه وه د کلي اختر به او خلکو کې به هغه دغه وه السلام علیکم خان شیرپا و اختر روجې ته قرباني څنګه خیر دی ټیک ټاک دی هغه به ډېره مزه به وه بالکل هغه مزې چې کوم دی نو هغه ختم شوي لاس مې ستړ شو عید مبارک عید مبارک عید مبارک هلکه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک دا مې دې پورې وې چې نفسا نفسي شوه لالچونه زیات شو خلک د پیسو په ګټو باندې شو چې پیسې ګټو نو غم خادم پکې باندې شو نو مسله دا ده چې د اختر هغه مزه نشته ته به نه وایې چې اختر استاد السلام علیکم اختر دې مبارک شه قرباني دې مبارک شه جامې دې مبارک شه السلام علیکم هغه مزه ختمه شوې لاړو جي عید مبارک وو جي مبارک عید مبارک جي اختر دې مبارک شه منځونه عبادتونه حاجیانو اختر مبارک شه سلام مبارک چې ورځ راځي عید مبارک عید مبارک السلام علیکم اختر مبارک اختر مبارک خان اختر مبارک شه عید مبارک مبارک خان عید مبارک نو ګرانو کتونکو یو خو مې دې لاس کې مې سفر راغلی اختر ورځ ده بس ګیلې مې نن ډېرې زیاتې دي ګیلې داسې اختر کې ما ګیلې نه دي کړې خو نن مې ګیلې په هغې کېږي یو خو د دلګانو کومرانانو نه مې ګیلې دي چې په تیاره کې اختر مبارک عید مبارک تاسو به بجلي کم ځای کې چې مونږ غریبانه خلک یو زموږ بجلي چې کم ځای کې السلام علیکم د 14 بچي دي ته وکړه نو دا خبرې به مونږ ترقي وکړو دې عمر ته وګوره دې عمر ته وګوره دې کار ته وګوره نو ګرانو کتونکو دغه زمونږ جومات چې کوم دی نو هغه ځای کې دي دا مونږ دا دونه مزل چې پکې وکړو دا وګوره هغه صاحب شاه چې کوم دی نو چیلې را روان کړی نو
سیف شاه بخیر نو زه ګرانو کتونکو هغه کوم جومات چې زمونږ جومات دی چې د کلي جومات دی نو هلته کې به لاړ شو او هلته کې به لږې روژې به وخورو خو ما تاسو ته دا ویله چې نن بېګا شپه دا څنګه په تیاره کې تېره شوه بیا چې سهار مانځله راپاڅېدو نو بیا هم تیاره وه نو موږ په یو داسې ظالم ملک کې ژوند کوو او یو داسې د ناصرو خلکو مشري ده په موږ باندې چې دوی ته هدایت نه یا الله د اختر مبارک ورځ ده نو خدایا دې داسې ذلیل او خواره کړي چې څنګه موږ د اختر په شپه چې په یو ملک کې موږ له د اختر په شپه بجلي نشي راکولی بیل ورکوو ورڅه ورکوو نو په داسې ملک کې کیسه انډیا ته ښه ده بنګلادیش ته ښه دی افغانستان ته ښه دی دا صرف دغه ادارو خوړه او دغه حکمرانانو خوړه نو دا د ګرانو کتونکو ګوره زموږ د کلي دا د روجې دي او نن زما نه ټول هر څه تس نس دي نن زما ګیلې دي ډېرې زیاتې د دې حکمرانانو نه بجلي نشته دی قسم په خدای نیک السلام علیکم خیر دي هلکه روژه به وخورو یاره نیکه چې څنګه رووتم نو خلکو را منډې وهلې قاري صاحب السلام علیکم ما قاري صاحب ما ذکر وکړو ما انسار په جومات کې یو قاري صاحب پاتې شو د خلکو کې مینې ختمې شوې السلام علیکم زه دغه شوم بس ما السلام علیکم یوم نو کنه مبارک شه محسنه ته ښې ګرانو کتونکو نو دا د خپل ځای ته اوس ورسېدم مشتاق لاله سره ناست دی او ورسره چې کوم دی نو آیت الله لا دی او ما نن د حکمرانانو نه ګیلې وکړلې چې بجلي به کې د سره نشته دویم دا ده چې خلکو کې هغه مینې ختمې شولې او نن چې ما سهار قاري صاحب سره جومات کې وم نو یو قاري صاحب پاتې شو ما ورته قاري صاحب خوب راځي به زم دنه لاړم هارې نو چې هغه وده شوم نو هغه د کلي جومات جمع رانه دغه شوه نو بیا مې بل ځای کې لمونځ وکړو خو بهرحال خوراک به کوو نو موږ هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ ټولو مسافرو ته نیکه سلامونه ورته ووایه مسافر ته ټول ګوري اختر مبارکي ورته ووایه مبارک شه والله هم ډېر خوشحاله وباسه نو هغه دی آیت الله له هغه دی څه شو هغه میاس دی ښه نو چې هغه دی وګوره میاس یې هم دی جاوید میاس یې دی هاري او په دې سړي چې ګټلې ده نو په دې نوسي یې ګټلې ده ښه هغه دی په د سره دا نوسي دی نو د کلي ځان ښه داره چې روژې را نه دي ختمې شوې چې دې له ورسېدم کې د ګیله وایي په ځای وه او په بل جومات کې چې مونځ وکړي نو مبارکۍ بیا سر دوباره شي او چې خپل جومات کې نو بیا داسې ټول میلو شي نو هغه ملګري مونږ نه دي کتلې به تاسو سره همدغه څو خبرې شریکولې الله پاک زموږ قربانۍ دغه اختر قبول کړي او الله دې مونږ کې دغه شانتې مینې قایم وساتي ځکه چې مینې ختمې شوې دي مننه خوشحاله اوسه کتونکو موږ یو عمل وکړو څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو اختر دې مبارک شه چې ما نه د اختر مبارکي چې کوم دی دې وخت ګډي یاله حاجي صاحب خیال کوه حاجي صاحب وګوره حاجي صاحب اختر مبارک شه اختر مبارک رو اختر رو صحت مبارک عید مبارک عید مبارک اختر دې مبارک شه لکه اختر مبارک خطا کړې والله بس مړه شیروان دې ګوتو ها عید مبارک عید مبارک خیر دا عید مبارک عید مبارک عید مبارک نو ګرانو کتونکو ما چې څنګه وي چې ما نه ډېرې مبارکي نن ګډې وړې دي که نه دا د دې حکمرانانو د لاسه چې بجلي پکې نه عید مبارک عید مبارک جامې سپلې د پښتنو غونډو مبارک مبارک شه دا ګرانو کتونکو یتیمان یسیران دي دا دواړه هارې جامې نه او د غیر نه کړې دا چې کوم د دې وخت کې د سعودي مالدار ترین کس دی که نه او هلته کې سیټ لګیا دي خو موږ چې څونه مبارکي وکړې په موبایل کې سپیس ختم شو السلام علیکم عید مبارک عید مبارک نو ډېرې مبارکۍ پکې هغه زموږ نه داسې راړي عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک نو زه به د قربانۍ پله او ګرانو کتونکو دغه اخرنۍ خبرې چې اوس یو داسې عمل دی
هغه عمل کې به چې کوم دی نو عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک عید مبارک چې دغه نه عمل نه پس چې کوم دی نیتونه ټیکول دي عید مبارک هلکه اختر دې مبارک شه او د خلکو پکې پوره چې کوم دی خیال ساتل دي نو زه به او هغه عمل به تاسو سره ډاکټره عید مبارک عید مبارک عید مبارک په دوست دي سره ده نخه دي نیم دیالس او ده نخه عید مبارک عید مبارک ها ډاکټر صاحب نخه بچی دي نیم چې کم دی که نه هغه دیالس بچی دي هو دا د دوی دي ښه دا زموږ محله کې دغه دي او زموږ قرباني چې کومه ده هغه شریکه دي نو عید مبارک لکه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک نو ګرانو کتونکو زه مبارکۍ طرف ته یاره سره اختر مبارکي وکړم یو دا دی او یو چې کوم دی نو هغه دا دی عید مبارک عید مبارک عید مبارک